سلامونه دوستانو شهرزاد بچا خبره کومه محترم اوریدونکو په دې وروستیو درې څلور ورځو کې زمونږ د چارسدې په شمالي اشنغر کې یو معامله شان را پیدا شوې ده او په هغې کې بیا له صحافیانو نومونه ومغشتل کېږي او د ځینو صحافیانو پکې سپاجي بشانتې طریقه باندې نوم مغشتل کېږي او هغوی پکې بیا د بیا به احترامي خبرې هم پکې کېږي او د 2 پیسو صحافي او په پیسو باندې به صحافي اغشتي او په دغه باندې به صحافي اغشتي. بهرحال په مونږ کې مخ خراب خلک شته، د دې نه مونږ انکار نه کوو، خو د دې سیاق او سباق څه داسې ان چې دی چې مونږ لومبۍ ویډیو وکته نو په هغې کې الف خان شیرپو چې کوم دی په یو ځای کې ولاړو ویډیو یې کوله او ورسره جانزیب او غالبا نور به ورسره څو کسان ولاړو. هغوی ورته ویل چې یاره دې ځای کې دا ځای دی دا مونږ د 40 کالو په لیز باندې اغشتی دی، ښه قانوني او مونږ په دې کې فارم هاوس جوړ کړی دی، ډیری فارم هم پکې جوړ کړی دی او په هغې کې مونږ غواګانې ساتو. او فیاض سالار صاحب مونږ ته وایي چې دا ځای تاسو مطلب یې دی چې ولې اغشتی دی، دا تاسو مونږ ته پرېږدی. او بقول د جهانزیب هغه په فیاض سالار صاحب باندې دا الزامات هم ولګول چې مونږ نه اول رانه 10 لکه روپۍ اغوستی او بیا خدای خبر 10 لکه او بیا خدای خبر 2 کروړه دغه شان الزامات هغه ولګول. بیا د هغې نه پس نور صحافیان سالار صاحب راغوستي دي او په خپل ځای کې هغه پریس کانفرنس کړی دی. په هغه پریس کانفرنس کې هغه چې زمونږ کوم صحافیان وو هغوی له بیا ډېر غلط نومونه هم ورکړي دي او تشبیهات هم ولې غلط ورکړي دي او هغه ټول د هغه په خپله دغه کې دي، په خپله خولې نه ویلي دي. نو بس هغه ته پته وي موږ یې ولې وایو، خو لکه صحافیانو یې پکې لکه څه داسې که نه څه عزت یې پکې نه دی کړی. بیا اوس بیا ما چې کله د فیاض سالار صاحب انټرویو کته نو په هغې کې موږ وکتل چې په هغې کې تضادات وو. دا ما په هغه ورځ هم ویلو. یو خوا خو سالار صاحب دا وایي چې یاره دا ځمکه موږ د دوی نه په دې باندې خالي کوو چې یاره دلته زرعي ځمکه ډېره کمه ده او زرعي ځمکه چې څونه کمیږي نو هغې سره زموږ پیداوار کمیږي. ورسره بیا په یو سا کې دا خبره هم کوي چې موږ وایو چې دوی دې دا ځمکه خالي کړي، دې ځای کې مقامي مزدوران شته، هغوی به دوی نه کنال یا شل کناله ځای والي او په هغې باندې به ځان له کورونه جوړ کړي. نو لحاظه د زرعي ځمکې هغه حیثیت خو بس لاړه ختم شو، خو سالار صاحب په خپله ختم کړ چې کورونه ورپسې پاسه جوړ شي. بل سالار صاحب دا خبره وکړه چې یاره د کومو کسانو چې په ما پسې پریس کانفرنس کړی دی نو د دوی خلاف ته انکوایري وشي. دا پلانکې محکمې نه راغلي دي او پیسې ناجایزه دي او پیسې څه ډېرې ګډې وډې دي. نو ظاهره خبره ده چې خو پکار دی چې سالار صاحب بیا متعلقه محکمو له په دې کې درخواستونه ورکړي او باقاعده ثبوت سره یې وله ورکړي چې دا زمونږ ثبوتونه دي او دا پیسې د رشوت دي یا دا پیسې د پوډرو دي یا دا پیسې د ایسو دي. د هغې لپاره به عدالت ته سالار صاحب ځي او باقاعده ځان سره به خپل ایویډنس او ځان سره به خپله ټول شواهد او ثبوتونه به ځان سره وړي. نو خبره ختمه شوه. خو مونږ چې کومې خبرې له زور ورکوو نو هغه دا دی چې سالار صاحب ټیک ته لکه ته به نن سبا تنګي چیرمین یې او زمونږ دپاره محترم یې، ځکه چې خلکو د لوټونه درکړي دي، عوامي نماینده یې او دغه شان د علاقې د خلکو لپاره هم ته یو اهم فګر یې او تا ته خو لا ډېر ژوند پاتې دی سیاست لپاره، ته به سیاست کوې، ته به مشري کوې. خو د صحافیانو متعلقه لکه داسې ژبه استعمالول چې کوم دی نو تا د کیریره ډېرو په لومبو ورځو کې مطلب یاره چې ډېره زیاته غلطي وکړه. یو صحافي ته مطلب یاره چې ته په سپک نظر باندې نشي کتی او د صحافیانو قیمت تا ته نه دی معلوم. همدا صحافیان وو چې مطلب یاره تا نه هیرو جوړ کړ او تا سره د وسایلو په لحاظ هم تا ته ډېر لوی خلک ولاړو او د زور په لحاظ هم تا ته ډېر لوی خلک په الیکشن کې ولاړو. همدا د میډیا زورو چې ته یې مطلب یاره چې لکه په تحصیل تنګي کې د چیرمین په حیثیت باندې راوستی که د دې نه ته هېڅ انکار کوې نو هغه بیا بېله خبره ده. خو یو خو میډیا ته ټوله په یو ډانګ باندې مه پیله چې ټوله میډیا د یو شانتي وي او هڅه به سم که یو صحافي هر سم دی خو هغه صحافي دی او یو صحافي به د بل صحافي تپوس خامخا کوي.
نو سالار صاحب مطلب دا دی چې تا د کومو صحافیانو بېعزتۍ کړي دي، غلط نومونه دې ورته اخیستي دي، په هغوی د الزامات لګولي دي. په کار دی چې ته هغه صحافیان رضا کړي او د هغوی نه معافي وغواړې. او زما خو به راته له ټول نه ښه مشوره دا وه چې کله تا پریس کانفرنس راغوسته نو تا به دغه دا کوم صحافیان چې ته یادوې چې دا ستا خلاف دي دا به هم پکې تا راوستي او کې نورې به دي چې راشه تاسو د هغوی نه خبرې اخیستې دي، اوس زما پریس کانفرنس دی، زما پریس کانفرنس کې هم کښېنئ نو هغوی به ستا موقف هم مطلب دی چې ورکوو. خو چې کله په یو موقع باندې وقوه وشي او په هغې کې ډزې وشي او په هغې کې مطلب دی چې لکه پولیس انوال شي او خلک اف آی آر له روان وي نو دا وقوه ده. پریس کانفرنس چې خلک سړی کوي نو بیا خلک د دویم سړي موقف په هغې کې الي. خو چې کله یو سړی وقوې ته لاړ شي او په وقوه کې یو معمولي یو لانجه شوي نو هغه لانجه به ته کور کې تر تاڼۍ پورې به یې کور کې او بیا د هغې نه پس که بل یو کس په دې هکله باندې خپل موقف تاله درکوي نو هغه به باقاعده تا سره رابطه کوي. ځکه چې دا خو د صحافت د اصولو نه هم لږ ځان خبرول پکار دي که نه. که دې دغلته وقوه نه وه شوې او زمونږ دا کیمرمین نو ور رسېدلی ده خو دغلته وقوه کور کړې ده، پریس کانفرنس نه نه دی تللی، وقوه یې کور کړې ده. نو که فرض کو جانزیب پریس کانفرنس کړو نو بیا به تا هم سوال جواب کړو چېرې زم پریس کانفرنس کوم مال هم راشي. او یا که د پریس کانفرنس کړو نو بیا به خامخا زموږ ملګري تا ته هم ټلیفون کوو چېرې جانزیب دغه شان یو باقاعده پریس کانفرنس وکړو ته د هغې په هکله باندې څه وایې. خو دغه یو باقاعده پریس کانفرنس جهانزیب په هغه موقع باندې نو کړی، هغه یو وقوه وه او د وقوې د کور کولو دپاره زموږ ملګري رالل، هغه وقوه یې کور کړه او هغه یې بیا په خپلو پیجونو باندې واچوله. نو په دې کې لکه ستا ګیلم بې ځایه ده او تا چې کوم الفاظ استعمال کړي دي نو هغه هم غیر پارلماني الفاظ دي، هغه د پښتو په ملک کې څوک داسې الفاظ نه استعمالوي. او موږ د تا نه دا تمه لرو چې ته خو وایې چې زه خو د ټول تحصیل چیرمین یم نو ته د ټولو چیرمین یې، ته خو به دغه ځای کې مطلب بیا چې داسې یو کردار ادا کوې چې تا نه یو سړی هم خفه نه شي او ته هر یو سړی رضا کړې. خو به هر حال دغه ځای کې چې زمونږ کوم صحافیان رونه دي که هغه نصرالله دی که هغه الف خان دی که هغه داسې بل ملګری دی نو دا ته یاد ساته چې را چارسدی موږ ټول صحافیان هغه سره ښه کلک ولاړ یو. خدای دا خبره په خیر ځای ته ورسوي او که نی نو بیا به تاسو ته خفه کېږئ به نه سالار صاحب، دا راته دمکي ممکي زه نه در کوم، خو لکه هسې په اډوانس کې راته یو خبره کومه چې بیا به تا ته د چارسدي د میډیا د زور پته ولګي که نه چې د چارسدي د میډیا کم زور دی نو د هغې زور پته به بیا تاسو ته ولګي. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.